بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند مسلمانانو، نن 12 جون 2025 ته تاسو په علم کې دا چې د فیسبوک په پاڼه خبره چلیږي چې د ولی کامل مفسر قرآن مفتی مجتبی عامر سي مدرسې ته یو سیاسي سړی تللی دی چې هغه هم د صوابۍ اوسیدونکی دی. هغه کم کس چې تللی دی نو هغه صرف مفتی صاحب ته دا خبره کړې چې زه به ستا په مدرسه کې سوده سیسټم لګوم او انشاءالله دا زموږ وعده ده چې موږ جوماتونو کې دا چې دی نو دا سوده سیسټم کوو، ستا په مدرسه کې به یې وکړو. مفتی صاحب د هغه سره ګپ شپ لګولی دی، بیا ورته دعا کړې ده. د هغې نه جمعیت والا دومره غټه خبره جوړ کړل ده که نه چې بس په ثابت فیسبوک چې دی هغې ډک کړی دی او پروپیګنډې کوي د مفتی صاحب خلاف چې داسې الفاظ استعمالوي چې هغه بالکل مناسب نه دي. سره د دې چې ګوره جمعیت والا غټو علماو نه ما اورېدلي، بعضو علماو ما سره ناسي پاسي ما ته دا خبره کوي چې ګوره مفتی مجتبی عامر صاحب په تاسو کې د الله تعالی ولی دی. خو بهرحال دي چې دی هغه هر څه چې دی په عمل کړل مفتی مجتبی عامر صاحب پسې داسې نازیبه الفاظ وویل نو بیا خو ما مخکې جمعیت والو ته ویلو چې ګوره تاسو زمونږ مشران یادوي نو بیا به د خپلو مشرانو باره کې اورئ او داسې به اورئ که نه چې بیا به انشاءالله چې نه به در پکې وچېږي. اوله خبره زه دا کومه چې د مفتی مجتبی عامر صاحب مدرسې ته دا کس تلل او بیا د مدرسې سره د تعاون خبره کول دا شریعت کې سمونه نه دي. خو زه جمعیت والو ته دا یادوم چې تاسو هغه بېحیا مخلوق یې چې ستاسو مشر فضل الرحمن څه وخت مخکې دا اعلان کړی و چې تاسو به د پی ټي آی د حکومت نه پیسې نه اخلي چې کوم مولیانو مقرر کړي. هغه پیسې زره ته نن ښیم په ثبوت سره چې په سوات کې 1400 علما دغه پیسې اخلي، په هغې کې 50 نه 10 په کې هم د اشاعت والی په تحصیل کابل کې 204 مولیان دغه پیسې اخلي او هغې کې چې د 4 علما هم د اشاعت نشته، نور ټول جمعیت والا دي. نو جمعیت والا فضل الرحمن چې د پنډت پیسې ګوري په داسې نظر ورته ګوري چې ګوره ستا امیر وي چې دا پیسې به نه اخلي، بیا هم جمعیت والا اخلي. کنه راځه زه نن د ایسي دفتر ته بیمه دا لیست ما یو پر د ایسي دفتر نه راوړی زه نن دفتر ته بیمه په هغې کې به ګورو چې دا پیسې څوک اخلي، ټول جمعیت والے اخلي. خو په تاسو کې حیا نشته، د خپل مشر خبره هم نه منئ. مشر تاسو د داسې ښکاره لکه هندو پنډت نن زما د مشر پسې دا خبره کوي. دې کې د شریعت کې سمونه دي چې مدرسې دپاره یو سړي چې دی ستاسو په جوماتونو کې چې دی دا پی ټي آی والا دا دغه نه لګوي سوده سیسټم یې ستاسو په مدارسو کې نه لګولي، که زمونږ په مدرسو کې ولګوله څه خبره وشوه چې تاسو پې سوځئ. جمعیت والا دی په کلما طلاق واچي چې د پی ټي آی دا سوزر سیسټم چې کوم دی دا جمعیت په یو مدرسه کې نشته، د جمعیت په یو جومات کې نه لګولي، ستاسو په ټولو جوماتونو کې دا لګېدلي دي. خو بس په موږ په اشاعت باره کې چې معمولي غونډه کې د ښېګړې خبره څوک وکړي په تاسو نه بیا نه برداشت کېږي. لږ زه تاسو د سترګې رڼا کوم چې تاسو لږ په خپله دغه باندې نظر واچوئ چې تاسو کوم کرتوت دي. دغه څه کسان بیا کلیپونه کړي دي د مفتی صاحب پسې یو په هغې کې چړاقوت دی هغه دا خبره کړلې چې یاره اشاعت والا د جمعیت په مقابله کې هندوان، سیکان، قادیانیان او بودمت او دا ټول چې دی هغه پکې چې دی سپورټ کوي، لیکن جمعیت چې دی د هغې خلاف لګیایي، نور هر څوک د جمعیت خلاف سپورټ کوي. ته د زیمن علایقه غونډه کې جمعیت ته د بوتانو د بتپتونه د هغو نه ولې جدا کو چې کم بتپرست خلک دي هغه جمعیت ونم تاسو او بتپرست خو یو شی، بتمت او تاسو خو یو شی، ستاسو په هغو کې بیخي فرق نشته ځکه چې هغو هم بوتانو ته سجدې کوي، تاسو قبرونو ته سجدې کوئ. هغوی د بوتان نه غواړي، تاسو د قبرونو نه غواړئ. ستاسو مشر په دې کتاب کې لیکلی حیات الانبیا کې چې هغه توحید دی تاسو ته مبارک شي چې په کوم کې د نبی علیه السلام نه هم غوښتل شرکي او د بوتان نه هم غوښتل شرکي، وایي دغه توحید دی تا ته مبارک شي. نو تاسو په هغو کې څه فرق دی؟ بل تا چې دا تقابل کړی دی چېرې قادیانیان او د جمعیت په خلاف که قادیانیان ودرېږي دي قادیانیان هم سپورټ کوي، نو تا تقابل د جمعیت او د قادیانیانو ولې کړی؟ جمعیت خو د قادیانیانو یو شاخ دی، د قادیانیانو د تنظیم یو شاخ دی، ځکه چې قادیانیان هم نبی علیه السلام آخري نبي نه مني، جمعیتیان هم نه مني، جمعیتیان هم د ختم نبوت منکر دي او قادیانیان هم منکر دي. نو تاسو پکې دا تقسیم تا ولې وکړو؟ یو شی تاسو که نه ته په دې تاسو په دې مناظرې تیار شئ که نه چې تاسو د ختم نبوت منکرین نه یې. بیا وایي چې هندوان او سیکان که د جمعیت مقابله کوي ودرېږي دي هغه هم سپورټ کوي. نو ولې په جمعیت کې هندوان نشته، جمعیت کې سیکان نشته؟ جمعیت خو د هندوانو، سیکانو، پنډتانو نه مرکب یو جماعت دی، د هغو نه جوړ شوی جماعت دی، په هغې کې تقسیم تا ولې وکړو؟ نالایقه غونډه کې عقل او دماغ د کار نه کوي. خو لږ زه تا ته یو څو خبرې کوم. فضل الرحمن مولانا په څه وخت کې ویلو په اسلام کې د ښځو حکومت څه ګنجایش نشته، دا حرام دی. بیا فضل الرحمن مولانا د هغې ښځې چې بېنظیر بټو له کله بیا د ډیزلو پرمټ ورکړو هغه په کرسۍ ناسته او دی د ځان نه لاندې په ځمکه کېنلو تصویر یې شایع کړی چې دا هغه مولا و چې هغه فتوې به ورکول د ښځو حکومت په اسلام کې نشته. نو که ته چې ستاسو مشر اول دا وی وس دا وی نو فضل الرحمن مولانا چې دا چلونه کول په هغه به هم نشته چې په اسلام کې د ښځو حکومت ناجایز دی، بیا د هغې ښځې لاندې ناست و. بیا
فضل الرحمن مولانا به دا خبره کوله په اسلام کې د ښځو د حکومت څه گنجایش نشته. مریم نواز یو څو کاله مخکې ستاسو ټولو مولیانو ته بیان کو، ستاسو د جمعیت علما ورته ناسو. دا په کوم شریعت کې جایز دي؟ په شریعت کې دا کم جایز دي چې ستا مشر به په ښځه باندې داسې اوږه کېښوده، ویډیو کلیپونه او انټرویوانې به ورسره کولې که نه کولې، ناسته به ثابت ورځ به ناست و که نه، دا به کوم شریعت کې جایز و؟ لږ دې د مشرانو په تاریخ نظر واچوه. د اوسه پورې فضل الرحمن مولانا به دا چغې والې چې امریکا مرداباد، اسرائیل مرداباد، د غزه په نوم باندې به چاندې کولې، په کروڑاو ارباو روپۍ چاندې وکړه. 1 روپۍ تاسو وښایئ، 1 روپۍ تاسو وښایئ چې هغه تاسو فلسطین ته رسول الله، تاسو به دا ریلیانې به ویستې چې اسرائیل مرداباد. ابل فضل الرحمن مولانا چې دی هغه د امریکې په یوم ازادۍ کې ولاړ دی او چغې ویسته چې امریکا زنده‌باد، او ما چې به کوم په جلسو کې وي چې امریکا مرداباد، اخو زما سیاسي بیان و، زما ایمانی او د زړه حقیقي خبره دا ده، او ښه کوي چې په فلسطین ظلمونه کوي، ځکه خو سره هغه په یوم ازادۍ په دغه کې ولاړو. پالک باغه به دغه باندې خو تاسو درسانی ونه کړ، دغه به منافقت باندې چې ته خدل تمنګ ته چې د اسرائیل مرداباد ریلی به منګو باسه، او بیا اسرائیل امریکا د اسرائیل چې دغه امریکای په حکم باندې کارونه کوي، او ته چې د امریکای په مزاجي کې وځره کې تا خو باغو باندې تاسو غیرت ونه کو. د مفتی مجتبی امیر سي په سولور باندې تاسو دومره غوسه درغله چې هغه ته چې د په مدرسه کې چې باغې کې د قرآن طالبان سبق وي، او باغې کې سولر سي دا وي چې زبر د سولر لګوم لا چې دینو لګولم نه دي تاسو دومره تاسو نه چې دینو هغه حواس تاسو خراب شي، دومره تاسو خپل بلاک باسي. لکه په عبدالرحمن مې بلاس وسته وکنه چې هندوغون ته کې پندت تاسو څنګه اول بجې دا چغې وسته چې امریکا مرداباد نه هغه په دغه کې ولاړې په دغه په یوم ازادۍ کې چې شرکت کې چې زما د مشرانو مبارک تاسو داسې غلط الفاظ استعمالوي، د خپل مبارک به اوري بیا زما غته تاسو وجه د سختي کوي، ولکه تاسو هغه چې د مفتی مجتبی امیر صاحب چې هغه ولی دی هیڅ چا دغه په ولایت کې شک نشته، تاسو دغه باره کې خبرې کوي بیا به برداشت کوئ. نو بل فضل الرحمن مولانا د اوسه پورې نه وي شهباز شریف چور دی، زرداری چور دی، نواز شریف چور دی، شهباز شریف چور، نواز شریف چور، شهباز شریف چور، زرداری چور، او بیا دغه چور غلانو مشري ته کوله کنه کوله دی بیا په پیډیم کې دغه مشرو کنه د اوسه پورې بیا تاسو جمعیتیانو هغه ته بابا وی کنه، نو شریف ته تاسو بابا وی کنه وي موږ سره ته هم کوي تاسو باباګان غل دي کنه که تاسو ته شک تاسو خبره وکړه نو تاسو د دین انکار وکړه بیا ولګوم په دې سره چې تاسو مشران دا ویلي ګندې استاد فضل الرحمن بدا چغه والے چې دا غل دي، استاد جمعیت مشران وی دا غل دي، اوس سره تاسو یو ځای سره وای کنه وای عجیبه خبره ده یاره. په سولر په مدرسې د سولر لګي تاسو باغې باندې تاسو نه داسې چې دینو د حق نه تجاوز کوي، او ستا مشر چې هغه کار کوي چې هغه د هندو پنډت هم نشي کولی، او بیا په هغې باندې تاسو داسې خاموش شي. فضل الرحمن مولانا دا خبره نه وکړي چې نواز شریف او دغه چې زرداری د ملک خزانه لوټ کړې ده، او بیا ورسره هغې سره چې دی یو ځای ناسو او مشري کوله او دغه چې د هغو سره اتفاق او تاسو به دعا کوله چې د خیره بابا را روان دی، غموزین محمود په ځای کې دعا کوي انشاءالله زمونږ بابا را روان دی، دغه ستاسو باباګانې تاسو ته مبارک شي. بله د اوسه پورې ستاسو کتابونه به راته وښیم چې نشنلیانو باره کې تاسو کوم الفاظ استعمالول، نشنلیانو ته به تاسو کافر لفظ استعمالوه، او دا به وي چې دا چې دی نو سیکولریزم غواړي او دا غواړي او دا چې د اسلام مخالف دي، او بیا ستاسو جمعیت مولیانو چې ملولي ناسته او د تاسو په شریک اتحاد او باندې کې تاسو عوامي نهل پارټي زنده‌باد ناره په جماعت کې والده عوامي نېشنل پارټي زنده‌باد. هغه غیرت تاسو شو چې په جماعت کې دا چیغې تاسو والي بیا اول به ته کافر وي بیا به دا چیغې والي دي چې عوامي نهل پارټي زنده‌باد، هغه نه تاسو غیرت چې دی ودو اوس تاسو غیرت راوچت شو چې مفتی مجتبی امیر صاحب چې دی سولر سیستم واغستو او بس د جمعیت وانه بس لاړې په بلا تاسو چې غیرت وای تاسو سبق مخ کې یو مولا خوب ولیدو چې ما خوب د نبی له صلوات والسلام ما ته خوب کو چې دا وډونه شیخ قاسم غټي او هغه وډونه په سبا شیخ قاسم په اعلی دغه باندې وبیلل په داسې طریقو بل په شرم وبیلل. تاسو یو جمعیتي دغه مولا خلاف بیان ورکړی چې په پیغمبر دي دروغ ویلي، خو تاسو وای چې نه زمونږ د مولا ریښتونه دي او نعوذ بالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلط بیان کړي کنه یو جمعیتي به دا بیان ورکړه چې زمونږ د مولا غول خوړلی دروغ ویلي منافق ته کې بیان کړي پیغمبر علیه السلام که چرته په خوب کې دا خبره کړه بیا چې هغه دروغ نشو واقع کېده بیا هغه شانداري خلاف نشو کېده، خو تاسو جمعیتانو په هغې بیان ورنکو د دې خبرې دل تاسو ورکو چې زمونږ د مولا ریښتونه دی خو نعوذ بالله دا دې چې کوم خبره بیانوي دا ته دروغ د هغه ځای نه ویلی شي. د الله نه تاسو دومره نه یېرېږئ. نن چې دی د مفتی مجتبی امیر صاحب په شیشو باندې تعالی چې دی غیرت درځي په دغه ټایم کې تعالی غیرت در نه راغی. بیا ستا په ذوالغفور یو خوب بیان کو خالص د هندوانو فنډت ته هغه هندو خوب بیان کو په خوب کې دا ووی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د کوم یو عالم ته وی مولانا مشتاق ته
چې زه به سبا میلیون مارچ ته درځم، هغه جلسې له به زه درځم او په هغه جلسه کې سبا مریم نواز بیا بیان وکړو. په تاسو کې شرم نشته؟ د الله تعالی نه تاسو نه ریږئ؟ دومره ایمان ستاسو مړ چې تاسو د خپل جلسې کامیابولو لپاره نبی صلی الله علیه وسلم استعمالوئ او دا وایي چې نبی علیه السلام به جلسې ته راځي چې خلک دومره راشي او په هغې کې به مریم نواز بیا بیان کوي. اسی په الله باندې تاسو چې دی جمعیت کارکنانو لږ چې دی خپل ګریوان کې وګورئ، نبی علیه السلام به هغې جلسې ته راشي چې په هغې کې مریم نواز بیان کوي. د الله نه نه ریږئ تاسو. په دغه ټایم کې ستاسو غیرت چې دی هغه مړ و چې تا د فضل غفور نیولی چې پنډته خالص د هندوانو پنډته ته خو داسې چې تا د پیغمبر علیه السلام عزت چې دی هغه په عمل کو او په هغه چې تا د هغه د عزت خیال نه ساتو، صرف جلسې د کامیابولو لپاره ته دا دروغ ووایې. په هغه ټایم کې ستاسو غیرت راوچت نه شو، خو په دې ټایم کې ستاسو غیرت راوچت شو چې موږ چې مجتمع امیر صاحب له شیشې چې دی هغه ولا لګئ، نن ستاسو غیرت راوچت شو. د نبی علیه السلام عزت تاسو چې دی هغه د عزت او د ناموس چې دی بېزتي تاسو کوئ، هغه ټایم کې ستاسو غیرت نه راوچتېږي. بل فضل غفور خوب ووایې چې هلته یو ستاسو یو پیر دی د کربوغي شریفې، وایي هغه پیر خوب لیدلی دی چې د نعوذ بالله د نبي صلی الله علیه وسلم پورې کپړې نشته. موږ د پاکستان علما ورته کپړې اچو، پاکستان علما صرف پاکستان کې علما دي، نور خو تاسو د دیوبند به روټۍ خورئ، دیوبند علما نه اچول، صرف د پاکستان لپسې به کولی دی. دا ګستاخي نه شوه؟ حالانکې دا د کربوغي ایمان جنازه به د خوب سره وته، د خوب په تعبیر نه پوهېږي. دا د فضل غفور د خو چې دی د هغه د ایمان دغه ده چې دا دواړه بېایمانه وو، دې په تعبیر نه پوهېږي. خو دا د نبي صلی الله علیه وسلم ګستاخي د وټون دپاره تاسو دومره کوو چې عمران خان خلکو ته بدناموئ چې نبی علیه السلام د نعوذ بالله کپړې پې نه موږ پې کپړې چولې د دې ویستې. نو که زه تا ته اوس ویم چې د فضل الرحمن مور ما په خوب کې لیدله او هغه لغړه وه او موږ به ته کپړې اچولې، ته به ما ته وایې چې هلک ګستاخي وکړه. که زه یم د فضل غفور ښځه یا مور ما لیدله هغې نه ما په خوب کې کپړې ورته اچولې او کپړې نه وې، نو ما ته وایي چې هله ګستاخي وکړه. خو تاسو چې د پیغمبر ګستاخي کوو چې نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام چې دی هغه بربنډ و موږ پې کپړې اچولې، تاسو شرم نه و؟ د الله نه لکه یېرېږئ نو؟ خوب ستاسو د الله تعالی په چې دی هغه خوب ستاسو په زړه کې نشته؟ دومره تاسو نه یېرېږئ چې زه به قبر له سبا ځمه او د نبي صلی الله علیه وسلم ذات مبارک تاسو د اوټ لپاره استعمالوئ؟ بے حیاو، بے شرمو، بے ضمیرو، دومره غیرت تاسو چې دی مړ دی چې تاسو د اوټ لپاره داسې خوب بیانوئ چې نعوذ بالله د نبي صلی الله علیه وسلم په وجود مبارک باندې کپړې نه موږ ته کپړې چولې عمران خان ته راښکو دي. دومره خو تاسو بې حیا. زه به ستاسو کم بېماني یادوم. جمعیت والا ستاسو کفر د ابوجهل د کفر نه سخت شوی دی، دومره بې عزتي چې د ابوجهل نه وکړي لکه څنګه چې تاسو کوئ. اخره کې ته زه بیا دا وایم چې دا خپل سپي وتړئ چې زمونږ د مشرانو خلاف بکواسات نه کوي. که نه تاسو خو د داسې ګندونو نه ډک یئ چې ستاسو یو ګند زه د عوامو ته مخې ته کړمه. که نه دا کم خوبونه چې تاسو بیان کړي دي تاسو به د الله تعالی مخې له ځئ که نه ځئ. دا الفاظ چې ما استعمال کړل دا اوس هم لا کم وو، ځکه چې یو سړی دا وایي که د نبي سلام باره کې ځایم چې د هغه د ټولو کورمي باره کې دا الفاظ سړی استعمال کړي بیا به دی و چې بېادبي دې وکړه. نو زما د پیغمبر باره کې چې ته وایې چې نعوذ بالله په هغه کپړې نه وې، دا بېادبي نه. زه اوس وایم چې د فضلالرحمن مور ما په خوب کې لیدلو کپړې نه وې، یا د فضل غفور ښځه ما لیدلو کپړې نه وې، بیا به دا بیا بېادبي ګستاخي به زه به ګستاخ یم بیا. خو که هغه فضل غفور په ډکه جلسه کې چې دی په میډیا باندې دا خبره بیانوله چې نبي صلی الله علیه وسلم کپړې نه وې موږ ته کپړې چولې، نو دا ګستاخي نه ده. ولې چې هلته ستا د وټ خبره ده پکې. نو ورور ته د وټ نه مجبورې، زه د الله تعالی نه مجبورې یم. ستا مجبوري د تنخوا ده او د وټ ته، زما مجبوري د قبر ده. ستا مجبوري د لاندې نه او زما مجبوري د باندې نه ده. صاحبه زما مجبوري ستا د مجبوري نه زیاته ده. ته چې د نبي صلی الله علیه وسلم په ناموس او رسالت باندې د وټ لپاره حمله کوې، نو زه به ستا د مشر په عزت باندې د الله تعالی د رضا لپاره حمله کومه، بیا به ما باندې ملامت نه وایي. اخر کې جمعیت والته بیا وایم چې د خپل سپي غلي کوي. که نه غلي کوئ نو بیا موږ له د خپلو مشرانو دفاع راځي. انشاءالله موږ بیا دنیا ته ښودی شو چې دفاع د مشرانو خلک څنګه کوي. وما علینا الا البلاغ.